بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري منګه پرون سبق کې دا خبره کړې وا چې د هر مصدر نه دولت سيزونه عام طور باندې مشتقيږي شپږ افعال دي او شپږ اسماء دي نو مې د دې ساده پورې د افعال ذکر وشو اوس به د اسماء ذکر کیږي نو دلته عام طور باندې شپږ څه نه دلته کې سره او سيزونه چلنداري کړی دي اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل اسم ظرف اسم اعلی صفت مشبہ او صيغه مبالغه په کې د لیکل په نور کتابونو کې نشته پرون بیا موږ د اسم فاعل په اړه کې خبر اوکړه درې خبرې موږ کړې اسم فاعل په اړه کې ما ته ګوره کتابونه من کړي یو د اسم فاعل موږ تعریف له دویم موږ د اسم فاعل له جوړښت طریقه ویلې وا او دریم نمبر موږ د اسم فاعل کردان ویلو اولنې خبره د اسم فاعل تعریف دار چې دا د فعل مضارع معلوم نه مشتق وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری پای پورې قائمي په طریقه د حدوث یعنی عارضی تور باندې هر سو پورې چې لکه د راکار کوي جدا معنی مصدری پوری او چې نه کوي نو بیا به ته دغه نه ویل کېږي نسبت ورته نه کېږي لکه ما تاسو اکلون هغه چاته ویل کېږي چې کم خوراک کوي چې کم خوراک نه کوي اکلون ورته نه وي زاربون هغه چاته وي چې کم وحال کوي چې کم وحال نه کوي ته زاربون نه وي بیا موږ دا خبره کړې و چې دا اسم فاعل به موږ سره جوړو څنګه به جوړو نو اسم فاعل دا بیا د ثلاثي مجرد نه جوړیږي یا به غیر ثلاثي مجرد د ابوابونه د ثلاثي مجرد د ابوابونه دا اسم فاعل د فاعل په ځان باندې راځي غالبا قید لګولو فائدہ دا چې لکه کله دا فاعل په ځان باندې راځي بیا موږ تاسو ته خبره کړې و چې لکه د اسم فاعل د اولنۍ صيغه موږ د فعل مضارع نه جوړو دا سي جوړو چې علامت مضارع به حذف کو فاکر میله په فتحه ور کو په مېز کې به الف علامت اسم فاعل له او په اخره کې به تنوین جاری کو دا ضرب یضربون مضاربون جوړ شي او دا يسمعون بس جوړ شي سامعون جوړ شي بیا او د غیر ثلاثي مجرد نه جوړو نو د فعل مضارع معلوم په ځن باندې سره د تبدیلینا چې علامت مضارع به حذف کو درې په باندې میم مضموم ولګو ما قبل اخر باندې کسر نه او کسر به ولګو او تنوین تمکن بجاری کو لکدا یخرجون مخرجون لا یستنصرون مستنصرون لا یستخرجون مستخرجون لا یدحرجون مدحرجون بیا منګه د دینم د فعل مضارع نسب منګه دا لاولنی صيغه د ضاربون منګه جوړ کړلا وس د دینه د تسنیه صيغه جوړول د دینه د جمع صيغه جوړول د دینه د مؤنث صيغه جوړول دا په ټول منګه د ناصرون نه کو نو ناصرون صيغه لاول نه را د دینه منګه تسنیه جوړو نو تسنیه په حالت رفع کې الف لګي او پایا حالت جریه او نسبی کې یا ما قبل مفتوح نو ناصرون ناصران ناصرین بیا د جمع مذکر صيغه جوړو نو جمع مذکر سالم حالت رفع کې واوي او حالت نسبی کې او جری کې یا ما قبل مکسور وي نو ناصرون ناصران ناصرین ناصرون ناصرین بیا وی نه سږي چې دا پکې د جمع مکسر دي نصرت النصار نصر نصر النصراء نصران نصار نصور انصار بیا مې دا منګه د تسدید مؤنث غا جوړو نه ناصرون دغه په اخره کې بګی تا متحرک ولګوا ناصرتون بشي بیا تسنیه او جمع نه ناصرتون نه منګه جوړو ناصرتان ناصرتین تسنیه علی رفع او علی نسبی او جری او ناصراتون د جمع مؤنث سالم څخه بیا نواصر او د جمع تکسیر جمع منتهى الجموع څخه او نویسر نویسرتون واحد مذکر مصغر او واحد مؤنث مصغر نو دا ګردان شوی ناصر ناصران ناصرین ناصرون ناصرین نصرت نصار نصر نصر نصراء نصران نصار نصر انصار ناصرة ناصرتان ناصرتین ناصرات نواصر نویسر نویسرتون ضارب ضارب مسروای ضارب ضاربان ضاربین ضاربون ضربة ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب أضراب ضاربة ضاربتان ضاربتين ضاربات زوارب زويرب وسه تاسو درې صيغه وایي دغه شان سامع سامع سامعان سامعين سامعون سمعون سماع سمعاء سمعان سماع سموع اسماع سامعة سامعتان سامعتين علم يعلم عالم عالم علمة علام علم علم علماء علمان علام علوم أعلام عالمة
شهد يشهد شاهد شاهدان شاهدين شاهد شهادة شهاد شهد شهاد شهداء شهدان شهاد شهود أشهاد شاهدة شاهدتان شواهد شوهید. بس اوس پدې کې دویم نمبر په اسماء مشتقاتو کې اسم مفعول له اسم مفعول کې به هم موږ درې خبرې کوو چې یو به موږ درې تعریف وایو کتابونه ولیکلوي چلې چې یو به موږ د دې دغه خبره کوو تعریف په کوو د جوړښت طریقه به وایو او گردان به وایو. نو اسم مفعول دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې د فعل مضارع مجهول له مشتق وي د سره مشتق وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شوی چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي لکه زمې مضروب نه هغه څوک په چا باندې څوک چې واله شوی منصور هغه چې هغه مدد کړل شوی ماکول هغه چې هغه خړل شوی مرزوق هغه چې هغه ور کړل شوی مسموع هغه چې هغه اوریدل شوی. نو معنی مصدری د معنی مصدری موږ چې موږ د دې هغه ماده راو باسو نو دا هغه موږ معنی مصدری جوړو لکه مضروبون کې معنی مصدری څه شه ده ضربا الضرب فمنصور کې فمسموع کې سمع پوه شو به معنی ها نو چې دا معنی مصدری په هغه باندې واقع شوی نو چې فعل مضارع مجهول نه مشتق شوی ګوره اسم فاعل سره مشتق شوی معلوم نه او اسم مفعول د فعل مضارع او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شوی لکه مضروب معنی سره وهله شی یو سره او مسموع وسنګ چې منګه په دیمه خبره مونږ کړو چې د اسم فاعل د جوړښت طریقه دا شان د اسم مفعول د جوړښت طریقه نو اسم مفعول به یا د ثلاثي مجرد ناراضي یا به غیر ثلاثي مجرد ناراضي کله ثلاثي مجرد نه پیژنم یاره زائد برای نقل باب الحاق بکې او غیر ثلاثي مجرد څه ته وایي چې ثلاثي مجرد نه وي نو څه سبب وي ثلاثي مجرد فی بوي رباعي مجرد بوي او رباعي مجرد فی بوي واښو به معنی خماسي پکې نشته بھائی په فعل کې خماسي نه قریب واښو تاسو نو د دې اسم مفعول با د ثلاثي مجرد نه د مفعول بودن راځي مطلقاً د څه بودن راځي مطلقاً مطلب دا دی چې د بل څه بودن منه راځي لکه موږ په نوم چې فاعل پس ودرېګا چې فاعل جنینو پرې کې بلکا غالبا به فاعل بودن باندې برازي غالبا قید لګولو فائدہ دا چې کله کله با د فاعل بودن مرادي او په اسم مفعول کې دا خبره نشته دا به همیشه پر څه بودن راځي دا مفعول لکه ضرب يضربون سمع يسمعون شهد يشهدون علم يعلمون رزق يرزقون كرم يكرمون مكرومون او د غیر ثلاثي مجرد نه برازي د فعل مضارع مجهول په وزن باندې د څه په وزن باندې سره د معمولی تبدیلی نه معمولی تبدیلی دا چې علامت مضارع بعضه کو دی په دې بمی مضموم لګو په اخره کې به تنوین تمکن جاری کو لکه د یستخرجون د یکرمون مکرمون یستغفرون یتدحرجون متدحرجون پوه شو به معنی ها وګوره فعل مضارع مجهول څنګه لګا ما ولیکره یضربو نو لاول بری څه وکما چې یا علامت مضارع بعد وکم په شروع کې به میم ولګوما ها مز او بیا با په پنځم ځای کې با واو لګوم ضرورم دی کې په واو لګوم چې واو لګوم دا واو نه مکه اربانه بزمبي او باخره به تنوین تمکن جاری کیږي مضروب بند جوړ شي با سبا جوړ شي نو دا ثلاثي مجرد نه سبا نه راځي دا مفعول مطلقاً مطلب دا چې همیشه لپاره بدل راځي وګورئ دې ته بیا د مکه وہی اسم مفعول ہو اسم مشتق ہے جو فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے دسرا وہ جوڑی گی دا فعل مضارع تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے کہ هغه سڑے یا هغه چیز لرو خی جس پر معنی مصدری واقع ہو چې بابا نے معنی مصدری سے شوی لکه منصور معنی مدد کیا ہوا ایک مرد او مکتوبا لکھی ہوئی ایک چیز اسم مفعول کا وزن ثلاثی مجرد کے ابواب میں اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے
وای ثلاثي مجرد ابواب نه به مفعول له سبب نه راځي دا مفعول بوله معنی لکه ينصر سے منصور इसके अलावा तमाम ابواب में او د غیر ثلاثي مجرد نه مطلب دا چې ثلاثي مجرد نه عین علاوه د ټول ابواب نه با इसमें मफूल इनके फेल मुजारे मजहूल के वजन पर आता है सिर्फ यह अलामत मुजारे को हज़फ करके इसकी जमा में मजमूम लगाते हैं अलामत मुजारे बाद आपको जरिए पता है मैंने वसो लगाऊं और आखिरी अर्फ को तनवीन देते हैं जैसे युक्रमों से मुकरमुन और युदाहरजों से फायदे के वही चिरा मा तो गोरे फेल लाजिम मंगविलो फेल लाजिम और फेल मुतादी सा तो वही हाँ और जब सिर्फ फाइल मैंने पूरा की मफूल भी दे आ जा तो और मुतादी सा तो वही नोएदा इसमें मफूल द लाजिमी बाबू नाराजी जगह आगे मफूल द जरूरत नहीं واش او دا مدغنه برازي دا متعدی بابونه فعل لازم سے فعل مجهول नहीं आता इसलिए فعل لازم से اسم مفعول भी नहीं आता वैसे فعل لازم ने فعل مجهول नाराजी नो فعل اسم مفعول बतिम नाराजी अलबत्ता अगर فعل لازم को حرف جر के जरिए मुतअद्दी किया जाए कला فعل لازم मंग मुतअद्दी को न बया बति मफعول او مجهول لازم इंशाल्लाह چې کله موږ بابونه بیا وایو کنه نو بای کې چې موږ لازمی باب تور شو کرومه کروم تا نو بای کې بیا تاسو سزا خبره وکم چې دا د دې څه مطلب دی کرومه به او یکرم به ٹھیک شولا په دې باندې پوښوي تاسو وس منګه دا خبره کو کنه چې د دې را جو دغه گردان نو د دې گردان بالکل آسان گردان دی اول نه څنګه سره مضروب یا منصور څنګه کنه د منصور د څه څنګه دا واحد مذکر د څه څنګه واحد مذکر د دې ما ته فکر دی کنه کتابونه بن کې بھائی د دې نه د تسنیه جوړو ما خدا خدای کار د مال تسنیه طریقه نه راځي چې څنګه به جوړو ما په اخر کې به سره سره لګوما الف ولګوما نو سبا شي منصورا او دا تنوین مې نه کو د تنوین بایوس کې بنونه عربی راشي منصورانه دا حالت رفعی ده او حالت جری به صحیح منصورین نه منصوران منصورین دا څه څه شوي تسنیه مذکر او بیا منصوب د جمع جوړولو طریقه ناراضي منصوب یې ولې کو کنه چې په اخر کې بس ولګو ما واو او نون عربی بدل تنوین په اوس بولګو منصورون جمع مذکر سالم سے غلا د حالت رفعی او حالت نسبی او جری به صحیح منصورین نو منصوران منصورین منصورون منصورین پوښوي واحد مؤنث درینه د منصور جوړو ما منصور نو چې تسنیه جو د مؤنث جوړوم څه بشي منصورتون څه بشي منصورتون او چې تسنیه دی جوړو ما منصورتان او حالت رفعی ده منصورتین او منصوراتون د څه څنګه بھائی دا پرون تاسو یې جوړاتی کړه وګوره منصوران ما وایې مو کنه وکړي بھائی منصوران منصورین منصورون منصورین منصورۃ منصورتان منصورتین منصورات ٹھیک شو لا ها وای تاسو واسم مناصير دا دغه څنګه دا جمع منتهى الجموع جوړول طریقه مال نه راځي بھائی دلته کې تولی کمه منصور دې کنه جمع مؤنث سالم ته جوړون کو طریقه نه راځي جمع منتهى الجموع اولی دوه حروف مفتوح کما اولی دوه حروف څه کما دریم زې الف علامه راولما ورستو درې حرفونه پاتې 1 2 3 کنا اول نه به مکسور کما دویم به یا راولما او دریم په خپل پاتې کم نو سبا دې جوړ شي مناصير د څه څنګه جمع منتهى الجموع جمع منتهى د دې منصور نه د تصغیر جوړو مخه طریقه نه راځي اولنې حرف مضموم کما دویم به مفتوح کما دریم زیب الف علامه یا علامه دا تصغیر براولم رسو درې حرفونه دي اولنې به مکسور کم دریم به یا کما دویم به یا کم د منصورونه بسلو شي منیسیرون سو او بیا منیسیرتون چې دا څنګه دا واحد مذکر تصغیر اسم فاعل اسم مفعول او منیسیرتون بس څه کوي دا واحد مؤنث مصغر ها واحد مؤنث مصغر او اسم مفعول
نه گردان ختم شو. منصور منصوران منصورین منصورون منصورین منصورة منصورتان منصورتین منصورات مناصیر و منیصیر و منیصیرة منیصیر منیصیرة پوه شئ دا منیصیر دا په سری په اخره کې په کتاب کې نه لیکلي بیا بدل ولګي یاد بشي دا وزه زرا دغه نه مفتوح مفتوح مفتوحان مفتوحين مفتوحون مفتوحين مفتوحة مفتوحتان مفتوحتين مفتوحات مفاتيح مفيتيح ومفيتيحة پوه شو به معنی ها دا مسموع نو ویل وغواړم ویل نشم وزره ترجمه کومه نو منصور معنا یو سړی چې داغه مدد کړی شوی دی منصورانه دو سړی چې مدد کړی شوی دی منصورون منصورتون یو خدای چې مدد کړی شوی دی منصورتان منصورتين دو خدای مدد کړی شوی مضروبون والے شوی ډیر سړی زه مې ټول روټي خوړلې شوې دي ماکولون ټول روټي خوړلې شوې دي پوه شئ ها دو وبس کله شوې دي دو ګلاس وبس کله شوې دي مشروبانی لکه پوه شئ خلک والا که ګرمي د سره مشروبات او تنظیم پکې شته که نشته نو مشروبات دي ته وې د کم چیز کولای کیږي وګورئ ګردان دا صرف کبیر اسم مفعول منصور بر وزن مفعول منصوران منصورین منصورون او دې په کې د میزان لیکل لري خدای میزان خدای سو پیژنې کنه د دې وزن او بتا سو معلومه شي کنه دا ګره مناصیر وزن څه شه او د منصورون وزن څه شه منصور منصوران منصورین منصورین منصورون منصورة منصورتان منصورتين منصورات مناصير لاندې وسره ولي منيصير منيصيرة منيصير منيصيرة دا سره ولي کوي منیصیر او منیصیرتون یاد بشي ان شاء الله راوړوي دا تمرین راوړوي 29 پیج دی ماده کې ها معنی مصدری چې د دې د مصدر چې کوم معنی ده لکه د هر اسم مشتق او هر فعل دا مصدر نه راوته کنه نو د مصدر چې کوم معنی ده لکه پرې مضروبون کې د مصدر معنی او ظرف ده په معقولون کې د مصدر معنی عقل ده وې مندرجه المصادر سے اسم فاعل کې صرفی کبیر پڑھے نو اطلب مصدر لیکل لري نو دین اسم فاعل وایا شابه زر وایا اسم فاعل لاندې په لاندې کې لیکلي دي چې مفعول ته وایا په دې کې اسم فاعل ته وایا نو یو به اسم فاعل وایا یو به مفعول وایا ځا تو اطلب مصدر لیکل به طالب طالبان ها طلبون ها طلب طلباء طلبان طلبان طلبون طلبان طلوب اطلاب طالبة طالبتان طالبتين طالبات ها طوالب طويلب طويلب لاندې راځه الستر سے اسم فاعل گردان دا پرونه سبق در اسم فاعل لا اورول خو لګا تاسو پرون وی چې ډیر نه نو موږ نن ته پاتې کوم سطرون سطران سطران ستار سطور سطار ساترتون ساترتان ساترتين ساترات سواترتون سويترات دا مخې سره د اسم مفعول کوی چې خبر خلاصيږي مستور مستوران مستورون مستورة مستورتان سازانه جوړه مستور مستوران مستورین مستورون مستور مستور مستوران مستورین مستورون مستورین مستورة مستورتان مستورتين مستورين مستورات مستورات المنا مساتیر مسیتیر و مسیتیرۃ السکوت مصدر شابه ځان لګوره مخکې بس ځای السکوت مصدر لپاسا شاباشه شاباشه سکوت مصدر ساکتون ساکتون رازا ولا شابه شابه ساکتون شابه کنا ساکتون لپاسه ولې پرې کې تاسو دا کوی چل ول کوی دا وګران نه پرې کې دا څه دي اوس ټکی به بدل شوی دي نظر زی
سکتاء سکاتن سکوتن اسکاتن हाँ सवा की तो सुवई की तुन सुवई की तुन हाँ मैं दगा इस मफूल हुआ मुसैकी तू व मुसैकी तुन ठीक शो माशाल्लाह अल कत्ल मजदर लपास शाबा 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 قتلة قتال قتلاء قتلان قتال قتول أقتال قاتلة قاتلتان قاتلان دابل پانا راوڑو ہے وہ مندرجہ المصادر سے صرفی کبیرہ پڑھے دی گئی صرفی کبیرہ پڑھے نو القتل سے اسم فاعل دا ہوا دا خود دو دا الرزق سے اسم مفعول الرزق سے اسم مفعول ہوا ہاں مرازیق العبادة سے اسم فاعل العبادة سے اسم فاعل پاسے پاسے شابه عابد پاسے پاسے عبادة عباد عبد ها عبد عبداء عبداء عبدان عباد عبود اعباد عابدة دا بدی سو کوي کنه چې دا مخکې گردان نه دی سوال نمبر د سوال نمبر 1 د دینه و 15 ګردون لیکي د نمبر 2 نه هم 15 لیکي او دی بل کې چې دینو پدې کې ګوره دا القتل سے اسم فاعل الرزق سے اسم مفعول العبادة سے اسم فاعل النفق سے اسم مفعول البسط سے اسم فاعل و ذکر سے اسم مفعول دا بولی گئی تو شو به دی باندې